مفتي سردار علي صاحب عزتمنو چې کوم قاتل پې حمله کړې وه عزتمنو د هغه قاتل پلار او وروڼه د مفتي سردار علي صاحب حجرې ته راغلي وو. د مفتي سردار علي صاحب نه یې معافین وغوښتې. مفتي سردار علي صاحب فی سبیل الله دغه قاتل معاف کړو. راځئ مینهواله موږ سره په دې ویډیو کې ټوله ویډیو تاسو په خپله وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم. تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو تاسو ته یاد وي چې تېره ورځ په مفتي سردار علي صاحب باندې په صوابۍ کې دغه شانتې عزتمنو قاتلانه حمله شوې وه چې الله تعالی بچ کړی و. د هغې نه بعد عزتمنو دا شاه منصور اسپتال ته یوړل شو. د ده هلته کې علاج شروع شو. د هغې نه بعد عزتمنو دا خپل کور ته راغلی. مینهواله د دې نه مخکې هم د ده په یو بیان کې ویلو چې د خدای دپاره د فی سبیل الله ما دغه قاتل معاف کړو. مینهوالو نن د هغه قاتل جرګه د مفتي سردار علي صاحب حجرې ته راغلې وه. د مفتي سردار علي صاحب نه یې معافین یې وغوښتې او د مفتي سردار علي صاحب عزتمنو دغه قاتلان فی سبیل الله دپاره معاف کړل. مینهوالو مفتي سردار علي صاحب ټولې دنیا ته وښودل چې وګورئ قاتل دغه شانتې معاف کوئ. مینهوالو هغه قاتل تر اوسه پورې جیل کې د جیل نه راخلاص شو. اوس په خپل کور کې دی او علاج یې شروع دی چې دوی چې ویلې چې موږ ټول د سیلمه د دماغو لیوني یو. مینهوالو مفتي سردار علي صاحب ته دواګانو کې یاد ساتئ چې الله تعالی وله ښه ښایسته ښه غټه زندګي وله ورکړي. ټول عمر د خیر خیریت کارونه کوي چا سره څه بدي نه کوي چا سره څه دښمني نه کوي. چې څوک د مفتي سردار علي صاحب باندې حمله کوي الله تعالی دې ورته د نیکۍ هدایت وکړي. که د نیکۍ هدایت نه وي نو الله تعالی دې نوس نابود کړي. زموږ د عزتمند ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.